سیکنډ سره زم همیرا او د نن مهم خبرونه په ګلګت بلتستان د غزر په علاقه کې د ګلیشیر چاودنې لوجې لینډسلایډینګ او ناڅاپي سیلاب نه ګڼ کلي اوبو لاندې شوي دي ریسکیو 1122 په مطابق امدادي کاروایانو کې تر اوسه پورې 200 نه زیات کسان بچ کړي شوي دي بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې بارانونو او سیلاب متاثره خلکو مرسته او بیرته آبادول زموږ د ټولو مشترکه ذمہواري ده خو د قدرتي آفتونو سره د انسانانو جوړ کړي ستونزې هم په دې تباهۍ کې اضافه کړې ده فیلډ مارشل عاصم منیر او چین بهرنیو چارو وزیر ملاقات کړی دی چې پکې د خطې سلامتۍ ترهګرۍ په ضد اقداماتو او د دواړو ملکونو د سټریټیجیک شراکتدارۍ باندې خبرې اترې شوي دي پاکستان او بنگلادیش په شریکه معاهدې له مخې د خپلو سفارتکارانو او سرکاري اهلکارانو لپاره فری ویزې اعلان کړی دی ډیره اسماعیل خان کې پولیس کاروایی په دوران بدنام غل بلال عرف بالله وژل شوی دی ډیره اسماعیل خان ډي پی او وینا ده چې وژل شوی ملزم د بدنام عمري ډلې کمانډر وو او پولیس په ضد بریدونو غلا او قتل په شمول 22 مقدماتو کې مطلوب وو د خبر کې د امن او امان لپاره ټارګټډ سرچ اینڈ سټرایک اپریشن سلسله جاری ده په دې دوران ګڼ مجرمان نیول شوي دي چې پکې غیر قانوني وسله لرونکي او قانون خلاف ورزي کوونکي کسان هم شامل دي پاکستان په تاریخ کې لومړي ځل آیس هاکي په لوبه کې ستره بریا ترلاسه کړې ده په امریکا کې د لیټن کپ په دریم ډیویژن آیس هاکي چیمپئنشپ فائنل کې پاکستان پیرولا په 6-1 باندې ماتې ورکړې ده دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ